المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دا الله رب العالمين بخانه غختل چې الله رب العالمین من وبخي او من معاف کی. او دې لپاره اعمال ته ضرورت دی چې الله رب العالمین خپل بنده ته بخانه کوي. خو چې کله سړی دا اعمال اختیار کی، یو خدا غټ اعمال دی لکه روژه نیول شو، منځ کول، حج کول، په دې باندې الله رب العالمین سړی بخي. لیکن څه خاص اعمال هم چې سړی اختیار کی، نو الله رب العالمین ورته بخانه کوي چې یو د هغه اسبابونه د مغفرت د اسبابونه هغه توحید دی. خپل عقیده له توحید جوړول چې عقیده کې بالکل شرک نه او خالص توحید پکې. عقیده توحید یو الله رب العالمین باندې ایمان ساتل. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی کله چې څوک لا اله الا الله ووایي، یو بنده لا اله الا الله ووایي، یعنی لا اله الا الله صرف په ژبه باندې نه، بلکې زړه په صداقت سره د لا اله الا الله باندې اقرار وکړي. او لا اله الا الله کې معنی د توحید ده چې الله رب العالمین معبود بر حق دی، د الله سره څوک شریک نشته دی. ابه په دې باندې سړی مړ شو نو دا به جنت ته داخليږي. نو الله رب العالمین د سړی ته بخانه کوي چې کله د چا عقیده توحیدی. دارنګه محترم اوریدونکو، استغفار ویل کله چې سړی د الله رب العالمین نه دا بخانه غواړي او استغفار وایي، نو الله رب العالمین ورته بخانه کوي. الله فرمایي واستغفر الله ان الله غفور رحیم. د الله نه بخنه غواړي، د الله رب العالمین نه بخنه غواړي. یقینا الله تعالی بخونکي مهربان ذات دی. کما ته د الله رب العالمین نه بخنه غوښتله، نو الله به موږ ته بخانه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی زه هره ورځ او یا کرته الله رب العالمین ته توبه وباسم او بخنه غواړم. او حدیث قدسی کی راځي، الله رب العالمین فرمایي، وی اے د آدم زویا، که چرته ستا ګناهونه د اسمان مورګو ته ورسیږي او بیا زمانه بخنه وغواړي، نو زر ته بخانه کوم. نو استغفار ویل. دارنګه محترمو، په ځان کې تقوا پیدا کول، الله رب العالمین من کې پیدا کی. په ځان کې تقوا پیدا کول، الله رب العالمین نه یره کول او د حرام نه ځان ساتل، د سړی ته الله رب العالمین بخانه کوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. الله فرمایي اے مومنانو، که چېرته تاسو په ځان کې تقوا پیدا کړه، د الله نه ویرېدئ، نو الله به له فتح او کامیابي هم درکړي او ګناهونه به درته معاف کړي. الله تعالی به تاسو ته بخانه وکړي. ان تقوا د وجې نه الله رب العالمین بخانه کوي. دارنګه بل سبب دعا غوښتل د الله رب العالمین نه. د الله نه دعا غواړه خو امید ساته، نو الله رب العالمین برته بخانه کوي. حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی، الله رب العالمین فرمایي اے د آدم زویا، چې ته زمانه دعا غواړي او دارنګه زمانه امید ساتي، نو زه برته بخانه کومه.
الله رب العالمین سړي ته بیا بخانه کوي چې کله یو سړی الله رب العالمین نه غوښتل کوي. دارنګې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کول چې کله یو سړی د الله د پیغمبر د سنتو تابعداري نو الله رب العالمین ورته بخانه کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. ورته پیغمبره که چېرته تاسو د الله سره مینه کوئ نو زما تابعداري وکړي نو الله رب العالمین به ستاسو سره مینه وکړي ویغفر لکم او الله ورته بخانه وکړي. الله بخونکی مهربانه دی. د نبی علیه الصلاة والسلام تابعداري کې الله رب العالمین سړي د بخانه کوي. دارنګې د الله رب العالمین په لار کې خرچ کول، پیسې لګول او دارنګې غصه تېرول، معافي کول، د دې د وجې نه الله رب العالمین بخانه کوي. الله فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله فرمایي چې جلتی وکړي هغه بخانې ته. چې دا بخانه څوک کوي؟ الله کوي. او دارنګې جنت ته کوشش وکړي چې د هغې پلانوالی د اسمانونو او د ځمکې په مقدار دی چې دا تیار کړی شوی د پرهیزګاره خلکو دپاره. نو الله رب العالمین دې خلکو د بخانه کوي چې دا څوک دي چې څوک خرچ کوي، مالونه خرچ کوي په وخت د خوشحالۍ او د تکلیفونو کې او دارنګې خپله غصه کنټرولوي، غصه تېروي او معافي کوي خلکو ته. الله تعالی مینه کوي د هغه محسنینو سره. نو د الله رب العالمین په لار کې خرچ کول د سړي ته الله رب العالمین بخانه کوي. سړی غصه کنټرولوي، غصه تېروي، دارنګې خلکو ته معافي کوي نو الله رب العالمین ده ته معافي کوي او ده ته بخښنه کوي. دارنګې صبر کول سره د عمل صالحه، سړی صبر وکړي الله رب العالمین ورته بخښنه کوي. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة واجر کبیر. الله فرمایي هغه خلک مگر هغه خلک چې دوی صبر وکړو او عمل صالح وکړو نو دغه خلکو ته الله رب العالمین بخانه کوي، دې لپاره به غټ اجر وي. نو صبر دا یو اوچت عمل دی او اجر یې ډېر زیات دی. دارنګې اودس کول او د اودس نه وروسته 2 رکعاته کول په دې باندې الله رب العالمین سړي ته بخانه کوي. لکه د عثمان رضی الله تعالی عنه هغه اودس وکړو او بیا یې وویل چې دا د نبي صلی الله علیه وسلم اودس دی. ابې دا ویل چې سړی دا 2 رکعاته داسې وکړي چې توجه الله رب العالمین ته برابر وي او په دې کې د ځان سره خبرې ونه کړي. نو سی ویل غفر له ما تقدم من ذنبه، د دې په وجه الله رب العالمین مخکینی ګناهونه ورته معاف کړي. دارنګې د امام نه وروسته امین ویل، سړی ولاړ دی په جمع باندې او امین یې ووی، په دې باندې الله رب العالمین سړي د بخانه کې حدیث دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې امام امین وي نو تاسو امین ووایئ فانه من وافق تامین تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. ځکه د چا امین چې د ملائکو د امین سره برابر شي نو غفر له ما تقدم من ذنبه، الله رب العالمین ورته مخکینی ګناهونه معاف کوي. دارنګې روژه نیول، په روژې سره الله رب العالمین ګناهونه معاف کوي. خو روژه او دارنګې په رمضان کې قیام کول خو سره د ایمان او د ثواب په نیت دا ورسره ولګوه چې سړی د ثواب نیت وکړي الله رب العالمین ورته هغه ګناهونه معاف کوي. لکه حدیث کې راځي من صام رمضان ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، یعنی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې په روژه کې ودرېږي دارنګې روژه ونیسي د ایمان د وجې نه او دارنګې د ثواب په نیت نو الله رب العالمین ورته مخکیني ګناهونه معاف کوي. دا یو څو اسباب مختصر. الله رب العالمین دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي چې موږ کوشش وکړو او دا اعمال موږ خپل کړو
او دارنګي عمل صالح وکړو. الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې الله رب العالمین موږ ته بخانه وکړي. وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات، بها كم أبصروا سبل النجاة، فضجوا بالشهادة ناطقين، فضجوا بالشهادة ناطقين.